ملګرو دا رور چې کومه دی والدینو سره په څه خبره باندې روان شوی دی دلته کې راغلی تپوس ترې کوو چې ولې مور پلار د کوره راشړلی ښه څنګه حال دی رور ښه جوړ بس خیو شکر دی بس پرخونه کوي نو ریو شړم په ما چې جوړ کړي راشي نه باندې مستۍ سبوي مستۍ نه باندې په کور کې سبوي چې پتاي و مستی چې راشي نه پتا وای څه مستی در باندې راځي دا یې جوړ کړي کاسر دی غبانا دی په مرزي څه در باندې راځي غبانا دی میاشت چې نوي زړه کېږي په هغې کې باندې راشي غیبانه در باندې راځي لکه پیریان در باندې راځي دا د باندې څه ټایم کې راځي دا پیریان دا چې میاشت نوي زړه کېږي دې کې وي میاشتې نوي زړه شي په دې کې د باندې پیریان راشي نو مور پلار دې دا پیریان نه مني که څه وایي هغه ما دکه وس کېږي دا پته مستی او دا پته مستی ده پتا چې پیریان راشي که نه پتا لکه څه اثر وي پتا څه طریقه څه چل در سره کېږي پیریان تا سره څه کوي پرې مې بسې په ځان نوره د پوه نه شم چې بیا په ځان څه پوهېږي نور په ځان د پوه نه شم پرې مې بسې پرې دې باسي په ځای مې پرې بسي نه خوب در ولي هسې دې پرې باسي نه هسې مې پرې وځه خو په ځان نور بیا نه پوهېږم بیا خو پرېوځم بس په ځان نوره څومره ټایم ته پروت یې بیا په ځان نه پوهېږم که چې څومره ویلې هسې 2 ګنټه ویلې هسې لکه تر څو پورې چې ته دمه شوی نه هغه ټایمه پورې پرېستې وې که نه او په تا لکه میاشت کې یو ځل دا پیریان راځي دا یک ځل میاشت نوي زړه کې لکه 3 ورځې ویلې 2 ورځې در باندې مسلسل وي اواز لږ تیز کوه اواز دغه وي چې بس نور څه نشته پکې به دغه باندې دغه 3 ورځې ورباندې راشي په ځان نور نه پوهېږم پکې په تا چې پیریان راشي که نه دغه پیریان تا نه بیا څوک پاسوي که په خپله درنه ځي بیا په خپله لاړ شي اوچت شي اوچت شي په ځان نور نه پوهېږم نو مور پلار درته وایي چې ته غټ سړی ته روزګار کوه دی د وجې زه چې وینو زه خو کار کوم زه خو نه کوم زه چې څه ګټم غوټې ورکوم دې مور پلار ته هغه به ما مخه ولې نه ایسوي څه چې وګټې هغه ته څنګه غوټې ورکړې غوټې په جیب کې ځان سره 100 روپۍ پرېږدم روپۍ غوټې ورکړم چې واله پلاره ټولې پیسې ورکړې لکه مور پلار ده چې واله پلاره د دې نه باوجود والدین چې کوم دی تا نه خفه دي که څنګه هېڅ غپن دی اوس چې ماته چې وځه ما دې کور نه وځه ما دې کور نه وځه نو والدین خو چې کوم دی هغه خو د هغو په فرمان بردارۍ کې خو جنت دی نو ته څنګه د هغوی خبره هغه خامخا تا ته سختې خبرې هم کوي درته به وایي چې وځه خو ستا کور دی داسې نه کړم دا ډېر څه بل شان هغه جوړ دي خو مشران دي د هغوی خبره منه که نه زه یې منم صحیح ده ما داسې نه دي دغه کړي نور وروڼه دې څه کار کوي نور وروڼه یو بار دوبۍ کې دی ټول دی هغه سیډ وایي د هغه سیډ وایي نه اصل کې مسله دا ده رور چې یو بل رور مې دا په ژبه چاړي دی دا اولاد چې کومه دی دا ټول د مور پلار د زړه ټوکړه وي دا د هغوی سیډ نه وي خو ته به روزګار نه کوې دا وجه به وي بل څه وجه به وي کار چې وي زه کار کوم څومره دې هفته کې دې څو ورځې کار کړی دې هفته کې مې دا مېلې دی دا مېلې ته مې څه پیسې ګټلې وي مې ټولې په دې بره باغ کې ګټلې وي کوټه مو جوړوه 100 روپۍ دې ګټلې وي دې هفته کې ټولې 400 روپۍ وي او بیا دې پلار ته ورکړې ویر مې کې چې واله پلار نو د دې نه باوجود پلار تا سره ستا څه مطالبه ده ته څه ویل غواړې اوس ما اوس ویل نه زه یې پلار خبره منم خو داسې نه کړم دا ډېر څه بل شي ما دې بیا دې کورونو نه وباسي کورونو نه دې وباسي خیر دی دا ستا ځواني ده په دې کې چې کوم دی لږ برداشت کوه مشران داسې دي د مشرانو خبره چې کوم ده هغه چې کوم دی تاسو دپاره دوا ده د هغوی هره خبره چې منې نو دې کې به ستا ثواب هم کېږي ورسره به چې کوم دی ستا دنیا او آخرت لکه ښایسته کېږي ته اوس څه کول غواړې و دلته راغلی زیارت ته دلته به پاتې کېږي که څه به کې دلته کې به نو خو شته نه نو ځان نه ملنګ جوړ کړي ملنګ هېر د ګولي جلته دا غرمې دا په خپل چې رهي چې دی ته کېنی چې دلته چې پاتې 300 روپۍ به چې در کوم بعضې بیا به چې ټولې ووایي موږ به راسه پکو بالکل لکه تا ته خو الله تعالی روزګار درکړو چې ملنګ باچا درته ووایي چې پیسې به هم در کوم او روټۍ به هم در کوم نو دې نه نوره بهتره خبره به نه وي بس هغه الله یې لاره کوي په دې ځای کې بالکل نو دلته خوشحال یې دلته خوشحال یې مطمئن یې دلته ښه دی او دلته مې دا اوس زړه ته پرېوتی روټۍ درکوي چې روټۍ خو دې اوس کېږه نه انشاءالله بس دلته به نور هم رزق وعده الله کړې ده خو زه دا خبره کوم چې ته لاړ شي او والدین رضا کړي هغوی درنه په څه خبره چې کوم دی خفه شوي دي د هغوی خبره ومنې هغوی سره چې کوم دی معافي دې وغواړې د دې نه باوجود خبرې تا ته کړي او معافي د هغوی نه وغواړې پرېږدي مې نه په کور
صحیح ده. زه خصوصا ملګرو دا خبره کول غواړم چې والدین دې په خپل اولاد باندې ظلم زور زبردستی نه کوي. دا وګوره ځوان زلمی دی او کله چې دی د ګټې وټې شو دی ثمر ته ورسېدو او الله تعالی د نه یو ښه ځوان جوړ کو نو مور پلار یې اوس د کوره راوکاږي. ډېر ناجیزه خبره ده، ډېره غلطه خبره ده او په خپل اولاد کې فرق کول هم چې کومه دی نه ده پکار. ټولو ته په یو نظر کتل پکار دي. ښه صحیح شوه، ډېره مننه.